السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شروع په نام حضرت بزو جلال چې واحد او یکتا دی. مخکې دینه ما په فرست ایئر میتھمیټکس کې ټریګنومټري چپټر شروع کړی او یو لیکچر مې ورکړی او دویم لیکچر دی. په هغه کې ما د ټریګنومټري درې رشو خوري، یو ساين ټیټا، کاس ټیټا او ټینجن ټیټا. د هغې سره درې نور د هغې انورس دي، د هر یو انورس دی. په هغه کې زموږ سره بیا کوسیکن ټیټا او سیکن ټیټا او بل چې کوم دی کوټینجن ټیټا، دا بیا هغې انورس دي. لږ شان مختصر هغې لیکچر له ځو، په هغې لږ رڼا اچوو، نو واپس بیا دا کومې نوي درې چې انورس زه نن تاسو ته ښیم دا به هم درته لیکم. بیا چې کوم دی چې که چېرته زموږ سره انګل راشي، لکه ساین 0 د څه برابر دی، ساین 90، ساین 30، ساین 45، ساین 60، د دې ویډیو به موږ څنګه په اسانه باندې د کلکولیټر نه وید اوټ راوباسو. نو هغه طریقه هغه ټریک به مته ښیم، په دغه شان چې د کاز هغه به هم ښیم، د ټینجن هغه، د کوسیکن، د سیکن او ورسره د کوټینجن هغه. اول ځو هغې بل لیکچر له چې هلته مونږ درې رشو ویلو، په هغه کې یو ساین ټیټا و. ساین ټیټا و دا زما سره چې کوم دی سم پیپل هیو د هغې جملې نه راغه کېدو، ډرایو کېدو. نو زما سره سم پیپل هیو هایپاتینیوس پرپینډیکولر هایپاتینیوس د هغې ټریکو د کومه جمله چې وه. او بیا زما سره کازو کاس ټیټا، دا زما سره چې کوم دی د بیس هایپاتینیوس برابر دی. بیا زما سره ټینجن ټیټا، دا زما سره د پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس برابر. دا د جملې نه کېدو جمله تاسو ته ما ټریک هم ښودو. نن په دې کې درې نور دي. هغه درې یو زما سره چې کوم دی کوسیکن ټیټا دی چې دا د څه برابر دی، بل زما سره چې کوم دی سیکن ټیټا دی چې دا د څه برابر دی، بل زما سره کوټینجن ټیټا دی چې دا د څه برابر دی. نو دا یوه خبره یاد ساته چې دا کوسیکن نه دی، دا انورس دی د ساین ټیټا. دا کوسیکن د ساین ټیټا انورس دی. د سیکن ټیټا چې کوم دی دا د کاس ټیټا انورس دی. او د کوټینجن ټیټا چې کوم دی دا د ټینجن ټیټا انورس دی. Cosecant theta is the inverse of sin theta. Secant theta is the inverse of cos theta. Cotangent theta is the inverse of tangent theta. نو که دا د دې انورس شي، cosecant د sin انورس شي، نو دا کومه ده پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپاتینیوس دا به هم انورس شي که نه. دا به داسې شي هایپاتینیوس ډیوایډ بای پرپینډیکولر، الټه به شي. انورس مطلب الټه به شي. بیا کاز د سیکن انورس دی، نو د کاز دا کم بیس ډیوایډ بای هایپاتینیوس دا به انورس شي د سیکن. نو دلته به مونږ ولیکو هایپاتینیوس ډیوایډ بای بیس. بیا کوټینجن انورس دی د ټینجن. د ټینجن هغه کومه ریشو چې د پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس هغه به د کوټینجن انورس شي. نو بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر. دا شپږ فارمولې وي، شپږ ریشو دي، ریشو فارمولې نه دي، ریشو دي د ټریګنومټریک. او امید ساتم چې په دې باندې تاسو خو په جبردسته طریقې سره پوه شوي. اوس والا زمانه په یو جبردسته طریقه کې هغه د انګلو هغه ویلیو چې ساین 0 د څه برابر دی، ساین 30، ساین 40، ساین 60، ساین 90. بیا راغلي د کاز هغه، بیا د ټینجن، کوسیکن، سیکن، کوټینجن په جبردسته طریقه کې والا. اوله ساین 30 ده. ساین 30 انګل چې کله ته په کالکولیټر کې ورکړي
او ته ویلیو په ډیګري کې غواړي په ریډین کې نه غواړي دته درکې 0.5 ویلیو 0.5 ویلیو د 1/2 برابر ده بیا که ته ساين 40 ورکې نو ساين 40 تعالی په دې اشاریه پام کې و ویلیو درکې هغه ویلیو چې کم ده هغه د 1/2 انډر روټ برابر ده بیا بل تر درکې ساين 60 هغه چې کم ده ستاسو برابر ده د 3 انډر روټ بای 2 د درې وړه ویروس په ټیبل کې لیکم ټیبل نه ډېر په زبردست او په مزیدار او په اسانه طریقې سره یادېږي نو اول به د 30 لاندې زه 1/2 لیکم بیا 1/2 انډر روټ د 3 انډر روټ اور 2 دا خو د ساين ویلیو شوه خو د کاز هغه به څنګه کېږي خو د کاز هغې له راځو د کاس 30 چې کم دی هغه زموږ سره ویډیو راکوي موږ له 3 انډر روټ اور 2 cos 45 ډیګري موږ له راکوي په ډیګري کې په ریډین کې نه په ډیګري کې موږ له راکوي 1/2 انډر روټ 2 cos 60 چې کم دی هغه موږ له راکوي 1/2 اونلی دا هم په ټیبل کې لیکم ټیبل نه بیا ډېر په اسانه طریقې سره یادېږي نو څنګه چل به وکړو دلته به راوړو 3 انډر روټ بای 2 1/2 انډر 1/2 انډر روټ 1/2 اونلی اوس راځو ټینجن هغې ته د ټینجن هغه تاسو ته ما مخکې په مخکیني لیکچر کې دی نو مخکې چې کوم لیکچر ما ورکړی و په هغې کې ما ټینجن ټیټه چې کومه وه هغه ما پروف کړې وه د ساين ټیټا ډیوایډ بای کاز ټیټا نو که ته اوس دلته کومه ویډیو ورکړې لکه ټینجن 30 زه ورکوم دلته به هم ساين دی دا انګل نه ده ټیټا دلته ما 30 ویډیو ورکړم دلته به هم 30 ولکوم دلته هم د ساين 30 او cos 30 نو ساين 30 زما سره برابر دی 1/2 او cos 30 زما سره برابر دی 3 انډر روټ اور 2 2 د 2 سره کینسلېږي د میتھس په لورو کې که دا د میتھس بیسیک رول دی د پرایمري لیول دا د دې سره کینسلېږي زما سره پاتې کېږي چې 1/3 انډر روټ د ساين 30 ویډیو شو که د ټینجن 30 ویډیو شو که زه بیا چې د ټینجن 45 غواړم نو که ستاسو خیال و لکه ساين 30 دلته به ساين 40 شي که نه ساين 40 ډیوایډ بای cos 40 نو ساين 40 ویلیو چې کومه 1/2 انډر روټ ډیوایډ بای دې بل هغه هم دغه ویلیو 1/2 انډر روټ دا د دې سره د میتھس په لوري کې کینسلېږي زموږ سره 1/1 راکوي 1/1 د 1 برابر دی بیا ټینجن 60 که قصه مونږ کوو نو ټینجن 16 دا قصه ده لکه دا ما مخکې پروف کړي مو چې ټینجن ټیټا از ایکل ټو ساين ټیټا ډیوایډ بای کاس ټیټا د دې ما پروفینګ کړی تاسو ته ځکه په دې طریقه روان یم نو دا به هم ساين 60 شي او کاس 60 به شي نو ساين 60 د 3/2 انډر روټ برابر دی cos 60 د 3 انډر روټ بای 2 ساين 60 برابر دی د 1/2 cos 60 برابر دی دا 2 د 2 سره کینسلېږي د ساينس په رول کې نو اونلی 3 انډر روټ راشي دا ویډیو هم په ټیبل کې پټ کوو د ټینجن 30 هغه زموږ سره راغی ویډیو
د ټینجن 30 هغه 1/3 راغلی دی. بیا د ټینجن 45 هغه چې کوم دی هغه زموږ سره راغلی دی 1. د هغې 1 ویلیو ده په ډیګري کې په ریډین کې نه. بیا ټینجن 60 چې کوم دی هغه زموږ سره only 3 راغلی دی. بیا چې کومه دی تاسو ته خو ما ویلي چې د ساین کوسیکن انورس دی، د کاس سیکن انورس دی، د ټینجن کوټینجن انورس دی. دا بقایه چې کومې درې دي دا به دغه شانتې دي د انورس نه معلوم کړو. د انورس نه لږ په اسانه کېږي، په زر طریقه زر کېږي، ټایم لږ غواړي. تاسو ته خو ما وویل چې ساین ټیټا انورس دی د کوسیک ټیټا. نو که ته ساین 30 ولیکې، ساین 30 ولیکې دلته به ته کوسیک 30 ولیکې. نو ساین 30 څه ویلیو وه؟ د ساین 30 ویلیو زموږ سره وه 1/2. د دې انورس ده که نه دې ویلیو به څه شي؟ د دې هغه به 1/2 شي. نو که دا تاسو واړوئ نو که دا د میتس د رول مطابق دا داسې کېږي. ګوره 1/2 به شي، دا به 2 شي. دا د ساین ټیټه د کوسیکن انورس ده. نو په دې طریقه باندې به دا 2 ایسي واړو. لکه دا لاندني به پاسه ولیکو، دا پاسني به لاندې ولیکو، دا لاندني به پاسه ولیکو په کوسیکن کې، او دا لاندني به پاسه پاسني به لاندې. نو په دې طریقه باندې دا کې تاسو ته ما وویل، اول مې ته ایکسپلین هم کړو چې دا د دې انورس دی، او دلته مې تم وښولو. دا 1/2 دی، نو دا به صرف 2 راشي. که لاندې 1 لیکي نه لیکي څه فرق نه کوي. دا 2 انډر روټ 1/2 انډر روټ دی، نو صرف 2 انډر روټ به راشي. دا قصه چې کومه ده دا داسې 3 انډر روټ 2. دا چې ته انورس کې نو دا به زموږ سره 2/3 انډر روټ دا به راشي. ښه، نو 2 کالکولیټر تاسو کته هم شي، په کالکولیټر تاسو کته هم شي، دا ویلو ایگزیکټ برابر دي داسې. بیا سیکنډ د کاز انورس دی. نو د کاز هغه څه به الټه کو وته، چې د کاز هغه الټه کو کنه نو دلته 3 انډر روټ ډیوایډ بای 2 دی، دلته به 2 ډیوایډ بای 3 انډر روټ شي. دلته به 1/2 انډر روټ دی، دلته به صرف 2 انډر روټ راشي. 1 کلان دی لیکي نه لیکي څه فرق نه کوي. دا 1/2 دی، دلته به صرف اونلی 2 راشي. بیا ټینجن او کوټینجن د یو بل سره انورس دي. دا 1/3 انډر روټ دی، دلته به صرف اونلی 3 انډر روټ راشي. دغه 1 په خپل ځای راغی، او دا به 3 انډر روټ دی، نو 1/3 به لاندې 1 دی، دا یو بل الټه شي، نو 1/3 انډر روټ راځي. اوس د دې کې یو بله مسله ده چې د دې یادول لږ مشکل دي. دا لکه نشي یادولی. نو په طریقه او په دې ګراف باندې ډېر په زبردست او په اسانه طریقې سره یادېږي. لکه 30 45 60 که نه، دا انګل دي زموږ سره. که چېرته ساین 30 نو 1/2 د دې ویلیو ده. که چېرته ساین 45 دي نو 1/2 انډر روټ دی. که چېرته ساین 60 نو 3 انډر روټ اوور 2 دی. دا یې ویلیو ده. او بیا د کاز هغه هم دی، دلته دا ټول لږ سیوا هم ښکاري، او لکه هم ته ګران هم ښکاري، او لږ تېرېږي هم. نو ویریږو به ترې نو په طریقه ورته راتاویږو چې دا څنګه یادېږي. اوس ته ګوره که نه، چې دا د ساین دا دې یاده کړه، داسې که نه، دا دې یاده کړه، او دا دې یاده کړه، دا دې یاده کړه. نو په دې کاس کې به دا انورس کې دا به مخکې ولیکي، دا به پسې ورپسې ولیکي، دا به ټول نه اخر ته ولیکي. پوه شوې که نه؟ په دې کاس کې به د ساین هغه د ساین دا صرف یادول دي، د ساین دا اونلی. او بیا په دې کاس کې انورس کوه، لکه د اخرني طرف نه اولي طرف ته ځه. کوم چې دلته اخرنی هغه اوله کې لیکه، بیا چې پسې بل کوم دویمي هغه هلته په دویم کې لیکه، چې بیا د شا طرف نه کوم درېیمي، د اولني طرف نه هغه په درېیم لیکه. داسې طریقه به کوې.
بیا د ټنجن هغه چې کم دی تاسو ته خو ما ویلي چې دا په دې ډیوایډ کې هغه چې دا دوه یاد شو ټنجن هغه یاد شو بیا د کوسیکن هغه د ساین هغه انورس کا هغه الټا کا چې هلته 1/2 په ساین کې 1/2 نو په کوسیکن کې ته 2/1 ولیکه دغه طریقه دی بیا په سیکن کې چې کم دی د کاز هغه انورس کا که هلته هغه 3/√2 نو په سیکن کې ته بیا 2/3 ولیکه اسانه خبره ده او په کوټنجن کې بیا د ټنجن هغه الټا کا نو ډېره په اسانه طریقې سره یادېږي دا ټول اسانه او ډېره ایزي طریقه ده دې نه بله ایزي طریقه نشته دی د دې نه بعد بیا چې کوم دی د تاسو ته ښیمه چې د دې 0 د 90 180 او 270 360 ویډیو څنګه راوځي هغه مانوله په ډېره اسانه طریقې سره هغه په بله طریقه ښایو دلته زه تاسو ته هغه 0 هم پکې ولیکم او 190 ولیکم نو بیا په دې ځینو کې قصه انفینټ راځي نو بیا دا ټریک چې کوم دی لږ مشکلېږي پیداولو کې نو بیا لږ د یوه طریقې ګډوډه کېږي دا لږ نو هغه په بلې طریقې سواله ساین ټیټا که دې ټیټا په دې چرته زموږ سره یا 0 شي 0 ډیګري شي یا زما سره 9 شي 90 ډیګري شي 90 یا 270 شي او یا چرته 360 شي دا څنګه یادې ګور دې لپاره بل یو ټریک والا دا په ګراف باندې یادېږي داسې یو ګراف ایکس واي ګراف به چې کوم دی ډرا کړو دې خو 0 نوم ته ورکړو دا 0 شو دلته به 90 ورکړي دا 90 شو دا به 180 شي په دې کې 180 شته دی ښه دلته 180 پکې شته دی دلته به 180 شي دلته به 270 شي او دلته به 360 شي دا 0 شو نو په دې دا x اکسس دی دا ماینس x اکسس دی دا پلس y اکسس دی دا ماینس y اکسس دی نو ماینس 1 بشي دلته به پلس شي ځکه چې دا پلس y اکسس دی او دا ماینس y اکسس دی ځکه دلته ماینس شو او دا بله طریقې سره داسې یادېږي چې د ساین دغه دی نو ګوره دلته یو کس ولاړ دی فار ایگزامپل یو کس ولاړ دی هغسې یوه رسي ده خو مضبوطه رسي ده اوسه او هغه دې رسي له داسې یو جړق ورکوي نو په دې ځای باندې رسي خو په دې ځای باندې دلته دا 0 ده دلته قصه په دې چې کله دې رسي داسې پورته جړق ورکړو نو دا رسي لاړه پورته ګوره داسې پورته لاړه واپس بله ښکته راځي که نه رسي ښکته راځي که داسې تجربه تاسو وکړئ دا رسي واپس ښکته راځي داسې طریقه باندې دا کېږي ښه نو اوس ورته ګوره که چېرته تاسو ته خو ما وایي که چېرته ساین ګوره که نه ساین 0 شي لکه ساین 0 شي دا 0 ډیګري ده دا 90 ډیګري ده دا 180 ده دا 270 ده 360 ده که 0 ډیګري شي نو ویلي وخت 0 ده که نه دلته زموږ سره 0 دی ښه دلته ماینس 1 دی دلته پلس 1 دی دلته دا ډیګري هم 0 ده او دا ویلیو هم 0 ده نو زموږ سره به قصه څه شي 0 بشي او که بیا تاسو 90 ته وګورئ چې ساین 90 شي نو دا ویلیو ته دلته پلس 1 ته ختله نو که چېرته ساین 90 شي 90 نو دا رسي چې کومه ده دا دې ځای ته راغلی او چې دلته ته وګورې دلته کومه ویډیو ده دلته پلس 1 ده نو پلس 1 به د دې ویډیو شي او که بیا که ته واپس دې رسي ته وګورې او داسې ښکته راشي دلته 0 دی ښه دا 0 ده دا 0 ډیګري ده دا 0 ویډیو ده دا پلس 1 ویډیو ده او دا ماینس 1 ویډیو ده نو که ته دې 180 ته دا رسي بیا ښکته راشي نو بیا زموږ سره که چېرته ساین 180 شي نو ساین 180 سره که ته داسې سیده راشي که نه چې ویډیو کمه وایي په دې ځای باندې نو 0 ویډیو راځي بیا 0 راله او که بیا د رسۍ ته ښکته وګورئ د رسۍ ته نو دې ځای ته یو ویډیو دلته هم ده نو که ته ساین 270 ته وګورې نو په ساین 270 باندې که ته داسې راشي نو ماینس 1 ویډیو ده نو ماینس 1 به شي او که بیا که ته د رسۍ ته لږ نور اخوا وګورې
نو هلته دا په 60 باندې 60 دا دی شو کنه 360 شو ساري 360 دی نو په 360 باندې که ته راشي ویډیو ته وګوري دلته دا 0 ده نو په ساين 360 باندې ویډیو بیا د ساين په ډیګري کې څه ده 0 ده ها دا یو بل ټریک ډېر آسان او په زبردست طریقې سره مې ته وکړو اوس د کاز هغه وایي چې د کاز د 0 90 180 270 360 لپاره به ویډیو څنګه راځي هغه په هغې پړې په دې طریقې باندې ده خو لږه مختلف ده cos theta هغه ګراف دی ایکس واي ګراف دی دا ویډیو د 0 برابر ده دا د پلس 1 برابر ده دا د ماینس 1 برابر ده په دې ځای کې به 90 ورکو دلته به 0 ډیګري ورکو دلته به 90 ډیګري ورکو دلته به 180 ډیګري ورکو دلته به 270 ورکو دلته به 360 ورکو په دې کې دا کس نه دی دا کم کس چې رسېږي دا زور ورکوي جړق ورکوي هغه دلته په دې ځای کې ولاړ دی هغه په دې ځای کې ولاړ دی دلته نو هغه که دلته رسېږي له جړق ورکړي که نه دا خو 0 ډیګري ده 0 په 0 ډیګري باندې ولاړ دی دلته که دا رسېږي له جړق ورکړي رسېږي ډایرکټ ښکته راځي ګریویټي د وجې رسۍ داسې لاړه شي داسې لاړه شي رسۍ په دې طریقې سره ځي نو دلته خو 0 ډیګري دی نو کاس 0 دلته څه برابر شو دا پلس 1 دی دا پلس 1 دا کم کس چې رسۍ دغه کوي هغه دی دا کاس 0 د څه برابر شو دی رسۍ په مطابق باندې کاس 0 د پلس 1 برابر شو کاس 90 د څه برابر شو کاس 90 ډیګري کاس 90 خو دا دی شو کنه کاس 90 دا ویډیو 0 ده دا 0 برابر شو د رسۍ په مطابق باندې بیا کاس 180 د څه برابر دی کاس 180 نو کاس 180 چې کوم دی لکه ته دې رسۍ ته وګورې کاس 180 لکه دا ځای راځي کاس 180 رسۍ دلته ده که نه نو ته راشي دا ماینس 1 برابر ده بیا کاس 270 د څه برابر دی نو که د رسۍ ته وګورې د دې ځای پورې خو موږ رالو 270 باندې رسۍ بیا دلته راله چې دلته راله نو ته بیا دې خوا راشه د 0 برابر دی نو بیا د 0 برابر شوه که په کاس 360 ډیګري باندې ته وګورې نو په کاس 360 ډیګري باندې دې ته نه موږ دې ځای پورې موږ راغلي نو رسۍ دې ځای ته راغله او دې خوا ته که ته وګورې دلته پلس 1 دی نو کاس 360 چې کوم دی دا موږ سره د پلس 1 برابر شو دې دا د 90 او د قصه چې کوم دی دا انورس کوي د ساين او د کاز هغه د 0 90 180 270 360 نو کوسیکن او سیکن تاسو ته ملاو شي دا لیکچر د دې ځای پورې سر ته ورسید امید ساتم چې تاسو ټول په دې باندې ښه په طریقې سره ښه په اسان میتډ سره او خو په شډله بډله پښتو کې په اسانه څه پوه شوي نو په بل لیکچر پورې مالا اجازت راکړئ په هغه لیکچر کې به بیا موږ خپل چې کوم بیسک کتاب دی هغې له بزو دا تاسو له ما لږ بیس جوړو چې دا په دې چپټرو کې او په دې ایکسرسایزو کې او په دې کوېسچنو کې استعمالیږي دا ویډیوګانې د هغې لپاره نو الله مو ښه لره ښاد اوسئ د الله په امان